بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الصنف الأول وقشي وتكا وليس من ذوي الارحام کې بیان شروع کړو. اول مرله تعریف کړو ذوي الارحام هغه چاته ویل کېږي هغه قریبي رشتہ دار ته چې نه د ذوي الفروض نه وي او نه د عصبات نه وي، نه ذي سهم وي ولا عصبة عصبه وي. او بهم اختلاف ذکر کړو چې ذوي الارحام ته میراث ملاويږي کنه. نو د عام صحابه او د رائے د چې ذوي الارحام ته میراث ملاويږي شپږم نمبر کې، او زمونږ اصحاب احناف هم په دې باندې اخذ کړی دی. او زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ وی ذوي الارحام ته میراث نه ملاويږي، بیت المال کې بېګدو. امام مالک امام شافعی رحمه الله په دې اخذ کړی دی. دعا دریم نمبر مونږ ویلو د دې لپاره څلور صنف دي، تاسو لږ متوجه شئ بره یاد بموي. صنف اول هغه ذوي الارحام چې هغه منسوب وي مړي ته، د مړي بچي، لکه د مړي د بناتو اولاد یا د بنت الابن اولادي، دا څه وکړو. دویم نمبر چې د مړي اصول ته منسوب وي، د مړي اصول. دویم نمبر دی د مړي اصول ينتمي اليهم الميت، یعنی مړي چې چاته منسوب وي. دا جداد اجداد او جداد ساقطات، دا دویم صنف شو. او دریم صنف چې د مړي ابوینو ته څوک منسوب وي، لکه د خويندو اولاد شو، او د ورونو مؤنث اولاد شو، او د اخي خيفي اولاد شو. او څلورم نمبر چې د مړي اجداد ته منسوب وي، لکه عمات شو، او ماما او د ماما خور شولا خويند شوي، او دغه شان عمي خيفي دم پکې داخل لې. بهرحال څو سن په شو څلور درې اجزا ذکر شو. څلورم نمبر پدې کې به اولاد څوک وي. نو موږ ویلو ابو سليمان د امام محمد بن الحسن رضی الله رحمه الله نه وغد امام سب رحمه الله نه نقل کړی دي چې صنف ثانی پټوله کې اولاد او به اول او به ثالث او به رابع. او امام ابو یوسف رحمه الله او حسن بن زیاد رحمه الله د امام سب نه نقل کړی دي، او ابن سماع د امام محمد نه او غد امام سب نه نقل کړی چې اولا په دغه څلورو اصنافو کې صنف اول وی، به بثانی وی، به بثالث وی، به رابع وی، څنګه چې په عصبات کې او دا مفتابه رایم ده. تاسو پوه شئ. بس دا څلور اجزا او دا زول سبقو. فصل في الصنف الاول توجه دي. والصنف اول کې خبره کو یعنی چې مړي ته څوک منسوب دي او ذوي الارحام دي هغه ته میراث څنګه ورکو. وقشي ورته اول صورت دې کې تقریبا 3 صورتونه جوړيږي، بلکې 15 یاد کې 15 صورتونه 3 وایو. اول صورت قرب درجه، قرب درجه له ترجیح ورکوم. ولې څنګه ذوي الارحام رال د صنف اول نه نڅوک چې مړي ته ډیر نږدې درجه نږدې و همدغه ته میراث ورکو، باقي به محروميږي. لکه یو ابن البنت، ابن او بل ابن البنت، نڅوک نږدې دي. ابن البنت یو یا بنت البنت یو، او بلا بنت البنت یا ابن بنت البنت.
نو په دې صورت کې بنت البنت چې د نږدې ده اقرب د هغې ته میراث ملاویږي تر دې خو چې دا بورډ به برابر کې زه مثال ولیکم که بورډ ښکاري مې دا زوم کوه دا دلته لرې که هسې همدغه لږ ځای کې کار کېږي دې خو وګورئ دلته که ابن لیکي او که بنت لیکي دام ذوی الارحامونه دی ښکاري پکې دام ذوی الارحامونه دی نو چاته به ورکو بنت به ورکو ځکه دا مړی ته نږدې ده په دې پوه شو به وورئ اول صورت صنف اول کې د ترجیح دپاره اقرب تبه د ابعد په مقابله کې میراث ورکو ابعد به محرومه یعنی الاقرب فالاقرب قاعده به چلیږي قربي درجه چې ورته ویل کېږي په دې پوه شو او ته وګورئ کتاب کې اولاهم بالمیراث اولا په میراث کې به اقربهم الى الميت هغه به څوک چې اقرب وي مړي ته كبنت البنت دا بنت البنت فإنها أولاد بأولاوي من بنت الابن بنت الابن حرم ده كنا ها ان بنت هذا اسم سيدة خبر نشتري شو دسي وليجي دوري بنت لبن د بنت لبن لور ده ورسېدلې به دا مثال دی لکه کتاب کې مدا لګېدلې دی کتاب کې دا یو لیکل شوی من بنت الابن یو صورت شو به برګوري دویم صورت کچري درجه برابر وا اقرب فالاقرب قاعده نه چلیدله قرب درجه ولا قاعده نه چلیدله نو به د قوت قرابت ولا قاعده چلو څه مطلب شکل ذوی الارحام دوا یا درې دي درجه کې برابر دي نو چې کوم ذی رحم هغه د ذوی الفروز یا د عصبات اولادو دا به اولاوی د ذوی الارحام د اولاد په مقابله کې زما خپل پوهه نه شولې ته ډېر کوتي مو وکنه به دین توجه رانی کې زما مرانی کې ونه رسیدلې به برو غوري کچري درجه کې ذوی الارحام برابرو نو به قوت قرابت له ترجیح قوت قرابت څه مطلب یو ذی رحم هغه دی چې هغه د ذوی الارحام اولاد دي او بل ذی رحم هغه دی چې هغه د وارث اولاد دی وارث معنی د ذوی الفروز دی او یادم عصبات اولاد دی نو ترجیح به د ذوی الفروز یا د عصبات اولاد لور کو یعنی د وارث اولاد لا اتوران کا لکه مثالی یو خو ګورئ یو دی بنت الابن او بل طرف ته دی ابن و بنت البنت تاسو ګورئ دی خو دا چې دا کنه دا د بنت الابن لور ده او بنت الابن ذوی الفروز نه دي او دا ابن چې دا د بنت البنت لور ده او بنت البنت زوی دی ما او بنت البنت دا ذوی الارحام نه دي نو ګورې درجه کې برابر دي کې خیر اقرب فالاقرب قاعده نه چلیږي استوا ده نو قاعده څه ویل قوت قرابت له ترجیوي
د وارث اولاد ته میراث ورکو یعنی د ذوی الفروض یا د عصبات او غیتات او مقابله کې به د ذوی الارحام اولاد محرومیږي ورسېدلې په دلته میراث ټول دې ته ملاوي شي یک نو مسله جوړ شي وګورئ وإن استووا في الدرجات كدرجه کې برابرو فولد الوارثين ولد الوارث يعني ذوي الفروض يد عصبات اولاد اولاوي من ولد ذوي الارحام ده ولد ذوي الارحامنا كبنت بنت الابن فإنها اولى من ابن بنت البنت ورسید الابن دو صورت شو دریم د وزغوک شي مليسه اول صورت دا و چې قرب درجه لبا اعتبار اقرب فالاقرب قریب لبا مرکول بعید به محروم دویم صورت دا و چې درجه کې برابرو خو قوت قرابت علم ترجیح ورکړه او دریم صورت دا ده درجه کې برابر دي الاقرب فالاقرب قاعده به کې نه چلیږي والا او قوت قرابت قاعدم په کې نه چلیږي ولی یا خو یوم د وارث اولاد نه لري ټول دواړه د ذوی الارحام دي وای نه شوي بي او یا دواړه د وارث اولاد دي ذوی الفروض او یا د عصباتو نو قوت قرابت نه چلیږي ما بخل وای نه شولې درجه برابر ده اقرب فالاقرب قاعده په کې نه چلیږي اوله او قوت قرابت ولم نه چلیږي زکه چې یا خو یو هم د وارث اولاد نه دي او یا دواړه د وارث اولاد دي اوس بچو اوس به امام ابو یوسف رحمه الله او امام محمد رحمه الله اختلاف دي توجه جی امام ابو یوسف رحمه الله حسن ابن زیاد رحمه الله انتي آسان رائے دا هغه وی چې بس دی فروع کې وګورو مذکر بد مؤنث ډبل حسابو څنګه سباتو کې نو کدواړه مذکر دونه به مسله جوړو یک یک به ورکو کدواړه مؤنث دونه به جوړو یک یک به ورکو کوم مذکر او بل مؤنث اصول برده اصول کر څوک دي بس مذکر ته ډبل ورکو او مؤنث ته سنگل ورکو پوه نه شولې بي لکه میرا مثال ووري مثال کتاب کې شته کني دی ورکړل كابن البنت وبنت البنت دوران کا تاسو ګورئ دی خلک كابن البنت او بل څوک ده دی خو ګورې مونږ شي د دوړه درجه کې برابر دي خمړی دا یو یو واسطه ده او دوړه د وارث اولاد دي بنتم ذوی الفروض نه ده دلتم د وارث اولاد دي دوړه اوس بس کو امام ابو یوسف رحم الله اسانه خبره کوي بس مذکر ته ډبل ورکا او د سنگل ورکا مسله تین نه جوړه کا پوهه شولې به همدغه شان نور بسید بل مثال دی چې یوم دغه برحال خبر آسانه ده ښه رسو براله به غټ مثال کې راشي چې یوم پکې د وارث اولاد نه لکه دسی به فرض کو ما مثال جوړیږي کنه د وګوره دم د غیر وارث ولد شو او دم د غیر وارث شو ویږي به نو یوسف رحم الله وای څه بکم بس فروع ته ګوره فروع کې دام مذکر دی وس د دو ورکه او د مؤنث ته به یک ورکه مکه شانتین نه جوړه شو پوه نه شولې به خو د امام یوسف رحم الله رای غیر مفتبی ده د امام محمد رحم الله رای مفتبی ده اوس باغی ځان پوهیږي کا هغه څه وی متوجی شي امام محمد رحم الله وی فروع او تذکیر او تانیث له اعتبار ورکو څنګه چې امام یوسف سی وی خو شرط بداوی
چې اصول کې نه اصول کې اتفاق وي په ذکورت او اناثت کې په مؤنث والی مذکر والی کې چې په اصول کې اتفاق وو نو سیدا فروع کې به مذکر او مؤنث کې مذکر لډبل مؤنث لا سنگل ورکو یعنی ټول لو بابا فروع کې چلو څنګه چې مې سب څه ویل دا کدل ته وګورئ کچری دا نه کنا دلته امام محمد رحم الله مغوب شان وای دلته په اصول کې اتفاق دي تانیث کې نو بس دل ډبل ورک او دل سنگل ورک پوه نه شو دی امام محمد رحم الله څه وای فروع ولا اعتبار به ورکو په دې شرط باندې چې اصول کې په تانیث او تذکیر کې څه وي اتفاق وي ورسره دوه قاعده نور دی ورستو وایو په دې شرط باندې چې فروع کې تعدد نه دا به سره راشي په دې شرط باندې چې فروع کې کم یو فرع د مختلفو جهاتونو مړی ته نه نږدې دا به سره راشي ان شاء الله حاضر شرایط لګی کا برحال دلته اصول کې اتفاق دی په تانیث کې نو بس فروع کې ډایرکټ دی مې سب څه پشان خبره ده پوه شولې په او کچري اصول کې اختلاف او اصول کې به امام محمد رحم الله امام سب شان خبره نه کوي وښه وتا بلکې غوي چې اصول کې کم ځکه اختلاف شو توجه عمل تبول میراث تقسیم کو اصول باندې او به د هر اصل خپل فرع ته میراث را منتقل شي الکه کلمه کومه د وښه کنه به نه پیږي به قصه یار تاسو پیږئ امام محمد رحم الله سوي چې کله په اصول کې اختلاف نو دغه اختلاف موافق به ول اصول کې تقسیم کو به د خپل هر اصل له خپل فرع ته منتقل شي لکه دې مثال کې وګورئ دلته بن کوي او دلته ابن کوي دې کې اول کې اصول کې اتفاق دی بس دا پرې دی دا خو امام سب سے پہچان شو دې اصول ته چرالو اختلاف پکې دی کنه دی امام محمد رحم الله ویلي بدیو تقسیم کا نو بدیو کې دا مذکر دی د مؤنث مذکر د ډبل ملاويږي او مؤنث سنگل مسله تین نه جوړه شوله به فروع وته د خپل هر فرع ته د خپل اصل نه را منتقل شي دې فرع ته به دور اولو اصل نو تر خپل پلان نو تراله او د تبه کړه شي خپل مور نه امام یوسف رحم الله غي ته سنگل ورکو دې ته ډبلو امام محمد رحم الله خبره بدله کړله پته ورسېدل کنه ګورې دا دریم زبې متابیر په اعتبار سره ګوره کچري په درجه کې برابرو او قوت قرابت والا مسله پکې نه چلیدله څه مطلب یا دواړه د وارث اولادو یا دواړه د وارث اولاد نو په دې صورت کې امام ابو یوسف رحم الله حسن بن زیاد رحم الله چې دی هغه فروع کې تذکیر او تانیث له اعتبار ورکړي ډایرکټ فروع باندې تقسیم کړي کدواړه مؤنث یک کدواړه مذکر یک یو مؤنث بل مذکر ته ډبل د مؤنث په مقابله کې امام محمد رحم الله وې د قشن خبره ده څنګه چې امام یوسف سے وکړه فروع کې ډایرکټ تقسیم کوو خو په دې شرط چې اصول کې اختلاف نه وي اتفاق وي کچري په اصول کې اختلاف وو به اول په اصول تقسیم کو کوم کې چې اختلاف دي نو مذکر او به هر فرع ته د خپل اصل میراث را منتقل شي وایي شی به عبارت کې وګورئ وس وین استوت درجاتهم دریم صورت کچري درجه برابر وي اولی تی احتراز شو دا اولنا ولم يكن فيهم ولد الوارث اصوب بك ولد وارثون او كان كلهم يدلون بوارث یا ټول مریض دا په وارث باندې نږدې او دویم صورت بار کو فإن ابي يوسف رحمه الله تعالى والحسن بن زياد رحمه الله دیو دواله چې دیو په نسبت باندې يعتبر ابدان الفروع ډایرکټ د فروع په ابدانو تقسیم کړي ويقسم المال عليهم او مال به دیو تقسیمیږي سواء برابر خبره ده اتفقت صفه الاصول في الذكوره والانوثه واختلفت
که متفق وي صفت د اصول په ذکورت او انوثت کې او که مختلف وي پوه شولې به دې سکار نه لري. ومحمد رحمه الله چې يعتبر ابدان الفروع ابدان فروع له اعتبار ور کوي امام یوسف سے پشان ان اتفقت صفت الاصول دا علی چې صفت د اصول کې اتفاق وي په ذکورت انوثت کې موافقا لهما په دې صورت کې دا موافق د امام یوسف سے رحمه الله او د حسن بن زیاد رحمه الله. تاسو پوه شولې ويعتبر الاصول او امام محمد رحمه الله اصول له اعتبار ور کوي ان اختلفت صفاتهم دا علی چې کله د اصول صفات مختلف وي به څه کوي ويؤت الفروع فروع لور کوي میراث الاصول میراث د اصول مخالفا لهما په دې صورت کې د امام یوسف سے د حسن بن زیاد رحمهم الله مخالف جوړيږي. کما اذا ترك ابن بنت وبنت بنت ما هو لوجد مثال لیکل دی دا ولي کوم کتاب کې دی ابن بنت او بنت بنت دلته ټول خبره یو ده نه توران کا میوران مذهب څه مکه دا هم لیکل مرشته ابن بنت او بنت هم لیکل او کنه ټول به کې شریک دي ها دا ډبل دا سنگل. يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين باعتبار الابدان مال بتقسيميږي مذکر ته په مثل لیسي د دوه مؤنثات ملاويږي په اعتبار د ابدان سره وعند محمد رحمه الله كذلك غم د غشان وي وجه سره لان صفه الاصول متفقه پدې پوي شلو ولو ترك بنت ابن بنت وابن بنت بنت همدا صورت میں وقت لیکل وکنه ولو ترك بنت ابن بنت او بيور بسي وابن بنت بنت دا صورت حل شوه دی کا امام یوسف رحمه الله د ډبل د سنگل او د ډبل ور کوي دا ډایرک فروع کې تقسیم کوي. امام محمد رحمه الله ډایرک فروع کې نه کوي کله چې اصول کې اختلاف د عقل ته کې دلته ډبل دلته سنگل به د ډبل دلته رااله او سنگل دلته رااله پوه شولې دي. ولو ترك بنت ابن بنت وابن بنت بنت عندهما د امام یوسف رحمه الله او د حسن بن زیاد رحمه الله بنظمن الباء مال بين الفروع اساسا بشيد فروع ترمنځ او به اعتبار الابدان بوي سلساه للذكر دو سلسان بدت ملاوشي پدریو کې دوا وسلسه للانثى يوصل بمؤنث ملاوشي ډایرک فروع معنی وعند محمد رحمه الله اغوي المال بين الاصول اول بمال د اصول ترمنځ اصول دلته کوم دي اګه دلته اتفاق دي دا نظر انداز کوي ښا دلته اختلاف دي دلته اوس کوي کله چې اختلاف ولته تقسیم کوي تاسو اني في البدن الثاني کی دا بدن ثاني ده دا بدن اولو دا بدن ثاني ده دا بدن ثالث تا پویږي په نو بدن ثاني کې د څه کوي اثلاثا دريزي کی سلساه لبنت الابن لبنت ابن البنت بنت ابن البنت له دو سلسه ورکړه نصیب ابيها اصل کې دا د پلاری سي ده کنه پویږي په وسلسه لابن بنت لابن بنت البنت نصيب امه نصيب حصہ د مور دي تمیرا شولا ورسیدلې به وكذلك عند محمد رحمه الله اذا كان في اولاد البنات بطون مختلفه تاسو لږ برو ګورئ د دې ځنه غټه پړه ده او دا یو مثال ته زلن لیکم چې سبا تر ته خبر اسانه شي توجه کشري بطون ډیر دلته خدا دري بطون دي بطن اول ثاني او ثالث کله ډيري اگر دې به حساب کې صفه کې وګورئ امام محمد امام یوسف رحم الله خبره خو اسانه ده ډایرکټ چې کوم فروع دي دغه په ابدانو تقسیم کړي. امام محمد رحم الله قول چون کې مفتابه دي او خبره ګرانه ده هغه وي څنګه چل بکو چې کله اصول کې اتفاق او نظر انداز کوي به بارا کوزي ګچاتا بدن اول کې مثلا اتفاق او بدن ثاني ته برازو
کله تم اتفاق دا هم نظر انداز کو بدن ثالث ته برازو نه که بدن ثالث کې اتفاق خدا به نظر انداز کو که اختلاف تقسیم به ولدل تکو به د مذکر د بارزان لې فریق جوړ کی طائفه مؤنث بزان له طائفه جوړ کی به هر یو خپل فروع تر نقل کیږي چې زی مثال ولي کوم به تاسو په شی دوران کا ټول ران کړه دا بورډ د سینې اخاده سی به ونی نسیګه زه تل تکې نه خپل کې اسانه ده هغه ځای الله سره وغځاو تاسو تخکاری کنه ګوري یو مثال لیکو چې سبا پر خبر آسان شي پویږي به خکاری کنه بن خکاری بے اور بسیں ابن بنت خاري به کې لکه وړ دي کې خاري وښه وته دې مسله کې د امام یوسف رحم الله آسان مسلک دی د فروع کې ډایرکټ تقسیم کړي مذکر د مؤنث ډبل حسابيږي کنه نو ابن 2 3 5 7 8 نه مسله جوړه شو نه 2 دته 1 دته 8 نشو کنه او دو دته یک دته قصه ختمه امام محمد رحم الله مسلک توضوح شي هغه څه ویلو چې اول با اصول کی تقسیم کو کچری اصول ته وګورو کال ته په ذکورت انوست کی اتفاق و نظر انداز کو به راشه بدن اول کی اتفاق د اختلاف دی نوال بدیو کې واس تقسیم کو که اختلاف به باغو کې تقسیم کوم نو راشه والله مذکر ته د مؤنث ډبل ملاویږي ګورئ دو دتا ایک نو 4 او 3 څو شو 7 شو مسله به 7 نه جوړ شي پیږي به قلم کار پرې نه دي دا خو شو کنه اوس دویم فریق ها ما ویلی به بده سکوم مذکر و بزن لا طائفه جوړو مؤنث بزن لا پوه نه شي به د دې څو سره مشترکان 4 ده او د دې څو ده 3 ده صحیح به بده دویم بطن تراشه دویم بطن کې کستا سو خیل وی هغه اتفاق دی مؤنث والی کې متفق دي نو نظر انداز به کوم دسیدا نو به براشه دریم بطن ته د دیو 4 حصہ به دې دوړو تراونو او د دیو 3 حصہ به دیو تراونو ذکر د دیو دي کنه د دیو 4 حصہ چې دیو تراوړل دیو ابن دی او بن دا ابن ډبل حصہ بیګي 2 او دا 1 3 شو او حصہ 14 4 دا نو څه نسبت پکې لري 4 او 3 کې تباین دی تباین په صورت کې با کل مسلې ته ضرب ورکو کنه نو عدد روس بروالو 3 خجی 3 بروالو عدد روس خو 3 دی 4 خو حصہ ده
7 له ضرب ورکو 3 ضرب 7 څو شو 21 تسی 21 ته ورسېدله پوه شولې بي اوس راځئ 21 کې مضروب 3 کنه نو 4 3 12 دیو ته 12 شو او دلته دي 3 3 9 21 برابر شو کنه 12 9 صحیح شو کنه پیږي دیو د 12 سم دیو ته راوړل او صحیح تقسیمېږي 8 د تمیلاو شو او 4 د تمیلاو شو ورسېدلې دي د دې وسه څومره ونه ودا نو دلته راوړل دیو 2 او 2 څلور او 5 کسان دي او یې نو د تقسیمېږي سي نو یې نو او رؤوس 5 تباین نسبت د دې روس رواله 5 او 21 کې ضرب ورګه 5 ضرب 21 105 کپوی نه شي می ورسېدلې اوس با مضروب څوک دی 5 دی کنه 5 مضروب دی نو 12 ضرب 5 څو جوړيږي 60 او 9 ضرب 5 45 نو 60 کې ډبل څو راځي 40 د شو او 20 د شو او 45 کې 18 ډبل او 9 ورسېدلې به دغه طریقې ده تاسو ګوري عبارت کې لکشت وكذلك عند محمد رحمه الله اذا كان في اولاد البنات كل شي په اولاد د بناتو کې وردا د بناتو اولاد دي ټول بنات دي د اولاد دي بطون مختلفه يقسم المال على اول بطن مال به تقسمو په اول بطن باندې کوم ول دلته وینما اول بطن مراد ورپسې وره اول هغه بطن اختلف في الاصول چې اصول کې اختلاف فی غیره دلته په اول کې ټیک د اول کې مکلونو قبل ځکه په دویم دریم کې اختلاف ولته به کو ثم يجعل الذكور طائفه ور ذکور رمضان لا یو طائفه کړه والاناس مؤنث با طائفه ځان لا طائفه کو کلم کنه بعد القسمه تقسیم نه پس کا اول به تقسیم کو به د چلو کو فما اصاب الذكور كم چې ذکور د ورسېدلو 4 کنه به 12 به 60 څه شو نو یجمع ذکور ولی سم را جمع کړل 2 2 4 شو او مؤنثات ولم را جمع کړل 1 1 1 3 شو ويقسم على اعلى الخلاف الذي وقع في اولادهم دقه به چې کوم دي کې لاندې اولادو کې بتونو کې اختلاف او بقي به تقسیم بدلته نشته کنه پریم کو سولو ډایرکټ دلته اختلاف وکنه نو بدیم تقسیم کو دغه على اعلى الخلاف الذي وقع في اولادهم هغه خلاف چې دیو په اولاد کې واقع په ذکورت او نوست کې وكذلك ما اصاب الاناث مؤنث ته چې کوم ملاو شوی هغه هم د قشان کو چې اول کوم کې خلاف لاندې را لغي من به تقسیم کو دلته نو پریم کو سره دلته تقسیم کومه وهكذا يعمل الى ان ينتهي بهذه السوره دا سوره به ان شاء الله به وایو تاکي بندې کا پوه شوي به